نه خبر شي. نو اوشا ولې ضروري ده او آیوش ولې ضروري دی؟ که تاسو په نان ارام کو کمپنی کې جاب کول غواړئ او هلته ورشئ هغوی به تاسو نه په ریکوایرمنټ کې 2 څیزونه غواړي، آیوش او نبوش. آیوش او نبوش دواړه د یو کې کورسز دي. آیوش اوشا چې کوم دی تاسو به کمباین دغه باندې اوکې د هغې نه پس به تاسو نبوش کوئ لیول 3 ځکه چې مخکې به په آیوش اوشا باندې جاب میلاوېدو، کمپټیشن دومره نه و، سیفټي افیسرز دومره نه و، ورکرز دومره نه و، پروجیکټس دومره نه و. اوس کمپټیشن ټف دی، اوس زیات خلکو کې اویرنس راغلی، زیات خلکو آیوش اوشا نبوش دا کورسز وکړه، څوک سعودي ته لاړه، څوک دوبۍ ته لاړه، څوک یو کې کې دي، څوک په یو اس کې دي، هغوی جابس کوي او چې کم جاب لیست دي هغوی اوس اپلایګانې کوي. نو د خبرې مقصد دا دی چې تاسو سره درې وړه کورسز آیوش اوشا نبوش دا تاسو سره دا تاسو کړي وي او د سیفټي په نالج باندې تاسو ځان پوهه کړی وي. ټیک شو. اوس موږ به وایو چې واټ از سیفټي. سیفټي وایي څه؟ نو په اسانو الفاظو کې سیفټي وایي چې سیفټي از ټو پرووایډ free of hazard environment to the workers in the workplace. په ورک پلیس کې د کار په ځای کې ورکرز ته free of hazard environment provide کول دې ته څه ویل کېږي؟ سیفټي. سمپل. ها اوس په دې کې یو ټرم موږ یوز کو هیزرډ. هیزرډ څه ته وایي؟ لکه زه ټیک شو free of hazard. هیزرډ څه ته وایي؟ هیزرډ په عام جنرال الفاظو کې ورته موږ په جنرال زبان کې ورته موږ وایو خطره. خو په سیفټي په لینګویج کې ورته وایي hazard anything that has the potential to cause you harm. Anything that has the potential to give you harm. Anything that has the potential, that has the capability, that has the ability to provide, to cause, to give you harm. Harm से तो वही नुकसान तवेले की. harm किसे से राजी? harm की injury राजी, accident राजी, death राजी, आगे के near miss राजी, आगे के property damage राजी, environmental damage राजी. دا ټول څه راځي؟ دا په harm کې راځي. نو هر هغه چیز په هغه کې د صلاحیت د طاقت موجود دی چې هغه تعالی نقصان درکولی شي، هغه ته څه ویل کېږي؟ هیزرډ. سیفټي مین 3 پرنسپل دي. 3 پرنسپل څه دي؟ په فرست کې چې کوم دی ابزرویشن دی. څه شي دی؟ ابزرویشن دی. یعنی کې سایټ ته او سیفټي افیسر لاړې او هغه ابزرویشن وکړو. ٹھیک شو. سیکنډ ابزرویشن کې هغه دا خبر رااله چې هغه یو هیزرډ فایند آوټ کو. یو هیزرډ هغه فایند آوټ کو. آئیډینټیفاینګ هیزرډ. سیکنډ پرنسپل څه دی؟ آئیډینټیفای د پوتنشل هیزرډ. پوتنشل هیزرډ هغه هیزرډ ته وایي چې کوم تعالی نقصان درکړي په سایټ کې ورک پلیس کې ورکر لا نقصان ورکولی شي. اته څه وایي؟ هیزرډ. نو دغه هیزرډ چې کوم دی د دغه نه نقصان جوړیږي ورکر ته هغه آئیډینټیفیکیشن کول. په فرست سټیپ کې ابزرویشنز کول. په سیکنډ سټیپ کې سیکنډ پرنسپل دا دی چې په سایټ کې به موږ څه کوو؟ آئیډینټیفیکیشن اف هیزرډ. د هیزرډ آئیډینټیفیکیشن دا سیکنډ پرنسپل دی. او تھرډ مین پرنسپل چې کوم دی موږ چې په ټوله سیفټي نه ټول دا دی چې تاسو وایئ چې د سیفټي مقصد څه دی یا سیفټي موږ ولې فالو کوو؟ څه ضرورت دی چې موږ سیفټي فالو کوو؟ نو د هغې مین 3 پرنسپل دي چې سیفټي په کوم میتھډز یا په کوم پرنسپلز باندې چلیږي هغه 3 پرنسپل دي. فرست اف آل observations. Observations in the workplace. Observations in the site. Second principle, identification of potential hazards. Third principle is to find out and implement control measure or corrective action or precaution. په third step کې به موږ څه کوو؟ په فرست سټیپ کې موږ ابزرویشن وکړو، مشاهده مو وکړه. په سایټ کې یو پوتنشل هیزرډ دی. په سایټ کې ورک پلیس سیفټي کې پوتنشل هیزرډ دی. یو هیزرډ دی الکتریسيټي، یو وایر دی چې هغه باندې چې کوم دی کوټینګ دغه نه کوټینګ لر شوی دی. الکتریک یو وایر دی، الکتریک یو پاور لاین دی، هغه چې کوم دی د هغه نه خپل کوټینګ لر شوی دی. نو ریسک دی په دغه کې د ریسک اف الکتریک شاک. څه شي دی؟ ریسک اف الکتریک شاک. نو د دې الکتریک شاک لپاره موږ څه کوو؟ ریپلیس دیٹ وایر. کنټرول به یې څه شو؟ ریپلیس دیٹ اوپن وایر. یو اوپن وایر دی هغه به موږ ریپلیس کو. ولې؟ چې د هغې نه د کرنټ لګېدو د هغې نه د الکتروکیوژن خطره ده موږ ته یا ورکرز ته ده. هغه به موږ څه وکړو؟ هغه به موږ یا ریپلیس کو او یا به هغې له موږ پروټیکټیو کوټینګ وکړو. ٹھیک شو. نو دا چې کوم دی 3 basic principles دي. Let me explain. First principle چې کوم دی
د آن کا. Three basic principles of health and safety. First come the observation. Sishede observation. Second sishede identification of hazard. And its associated risk. دا پکې زه ایکسترا تاسو ته لږ یاد کوم د یو هیزرډ نه د نقصان رسېدو خطرې ته سوي ریسک. د یو هیزرډ نه یو کس ته نقصان رسي، مثال په تور یو آسان مثال در کوم، دا مارکر دی، دا زه د بشیر احمد ته ورولم چې دا کیچ کوم، د ده نه مې شو، د ده سترګه پرې ولګېده. نو په دې کې په دې مارکر کې دا صلاحیت دا طاقت موجود دی چې دا بشیر احمد لا نقصان ورکړي. خو ولې هله چې کله زه دې کې اور سواچوم نو ریسک څه شو؟ دا کار خو زه کوم چې د کیچ کی او ریسک پکې څه دی؟ د ده سترګه پرې لګېدی شي او د ده سترګې له دې نقصان ورکولی شي. نو ریسک پکې څه شو؟ انجري. انجري پکې دا مارکر یو هیزرډ شو او ریسک یې څه شو؟ انجري. ټیک شو؟ نو زه به تاسو ته وایم چې فرست کې ابزرویشن دی، سیکنډ کې آئیډینټیفیکیشن اف هیزرډ اینڈ اټس اسوسییټډ ریسک. د دې سره چې کوم اسوسییټډ ریسک دی د دې نقصان. ټیک شو؟ تھرډ کې کنټرول میئر. Control measure, corrective action, precaution. دا درې واړه سیم د دې مقاصد سیم دي. د دې درې واړو مقاصد د دې معنا ټوله یو شان ده. کنټرول میئر یو ریسک لا یو هیزرډ لا هغې لا ټول کتل یا هغه الیمینیټ کول یا هغه کریکټ کول، هغې لا کریکټیو ایکشنز ورکول، دغه ته څه ویل کېږي؟ کنټرول میئرز. ښه، بیا د دې ځان خپله خبره ده چې موږ به هیزرډ او ریسک څنګه الیمینیټ کوو. د هغې خپل بیا هایراکي ده، هایراکي اف ریسک اینډ هیزرډ کنټرول، هغه بیا ځان له یو ټاپک دی، هغې باندې به ځان له بیا یو غټ لیکچر اخلو چې د هغې کې چې کوم دی نو دغه دی د الیمینیشن دی، بیا سبسټیټیوشن دی، بیا دغه دی د انجینیرینګ کنټرول دی، بیا ایڈمنسټریټیو کنټرول دی، او اخر کې چې کوم دی پرسنل پروټیکټیو اکوپمنټ دی. د دې دا 5 سټیپس دي او دا 5 سټیپس یو زه کومه نو هغه بیا ځان له یو بل لیکچر طرف ته موږ به لاړ شو. ټیک شو؟ نو زه اوس کوشش کوم چې یاره تاسو ته دا کم کرنټ ټاپک ما رانیولی دی چې په دې باندې تاسو ته خبره وکړم. ښه، موږ ته د سیفټي خو تاسو وپېژندله، هیزرډ هم تاسو وپېژندو، د سیفټي بیسک پرنسپلز هم تاسو وپېژندو. ښه، اوس موږ ته د سیفټي ضرورت ولې دی؟ why we have to manage safety یا why we are managing safety. Why we manage it safely? We have to manage it safely. لکه موږ ته د دې خبرې ضرورت څه دی چې موږ د سیفټي په ورک پلیس کې د سیفټي خیال وساتو. څه ضرورت دی؟ There are 3 main reasons. Anyone, one by one, I will ask each one of you چې چا کلاسز اخیستي دي ما ته به one reason وایي. Yes, moral reason. Moral reason راته ډیفاین وکړه. څه وجه د مورالېزم څه دغه دی؟ ته پلیز سټینډ اپ. زمونږ اخلاقي فریضه ده چې موږ انسانیت دا درس راکوي چې موږ د چا مدد وکړو یا څوک د چا اکسیډنټ شوی یا انسیډنټ شوی چې هغوی سره موږ هیلپ وکړو. او موږ ته دا قابل قبول نه ده چې په ورک پلیس کې په سایټ کې یو ورکر کار کوي او هغه د انجرډ شي یا د هغه ډیت وشي یا د هغه بیمار شي. نو دا خبره موږ ته قابل قبول نه ده. دا د انسانیت خلاف خبره ده چې موږ یو ځای کې اکسیډنټ شوی دی او موږ هلته ورنشو او هلته کې چې دی هغه موږ ته هغه هیلپ ونه کړو، فرسټ ایډ پرووایډ نه کړو او دغه ونه کړو، اسسټنس ورته ونه کړو. نو فرسټ ریزن از مورل ریزن، زموږ اخلاقي فریضه ده. ځکه چې الله پاک قرآن کې وایي چې د یو انسان جان بچ کول د ټول انسانیت جان بچ کولو مترادف دي. نو موږ د اخلاقي فریضه ده چې موږ ورشو او یو ځای کې اکسیډنټ شوی دی، انسیډنټ شوی یا یو کس ته خطره ده، هیزرډ دی، د هغې نه هغه ته خطره ده. ټیک شو؟ نو موږ له پکار چې موږ هیزرډ الیمینیټ کړو، هغې له موږ کریکټیو ایکشن وګورو چې دې کس ته نقصان ملو نشي. نو دا زموږ اخلاقي فریضه ده. دې ته فرسټ وایي مورل ریزن. سیټ ډاون. د سیکنډ ریزن از فاینانشل ریزن. ها، فاینانشل ریزن
लास्ट पे ठीक शो हाँ बस सिट डाउन second reason that is financial reason that get away che company che kam employer che kam employees hire kudi di da we salary da we insurance de da we hospitalization de chikala dita injury belaushi dita disability belaushi no employer ba we compensate kai agila ba pese work kai agila ba insurance work kai agila ba hospitalization work kai agila ba sick pay work kai sick leave work kai तो पदे अर्थ बांधी बसरा जी खर्चा वो राजी पदेवा कास्ट राजी तो दगा कास्ट न बच के दो पारा एम्प्लॉयर और वर्कर द कास्ट ना बची द फाइनेंशियल रीजन दे तो वही दगा एम्प्लॉयर द फाइनेंशियल कास्ट ना बची द दे तो वही मंगा सेफ्टी फॉलो करो ठीक शो और इसी रीजन में बकार थी थर्ड रीजन व्हाट इज द थर्ड रीजन लीगल रीजन डिफाइन लीगल रीजन हाँ बिल्कुल sit down third and most important reason is the legal reason कानून मंगा चेकला पकड़ने के पास वर्क प्लेस के सेफ्टी फॉलो न को नो द आगे पर नतीजे के बाद पदगे साइड बांधी एक्सीडेंट या इंसिडेंट कीगी एक्सीडेंट पर नतीजे के बाद वर्कर इंजर्ड कीगी या बदागा डेथ काज कीगी तो चेकला दागा इंजर्ड शो या अगर डेथ काज शो नो मंगता यो कानूनी मसले जुड़ेगी मंगबा फेस को सो को एम्प्लॉयर बस फेस कई prosecution sa tawilishi adanati tarawai tawilishi prosecution che de face ki de adalat ta maqamakshi aw ko padabani sabit sho no company ba sakai che the health and safety लागू करे ना अपने की rules और regulation आगे तक compliance हुई che health and safety compliance त दपा अपने की rules और regulation नो implement करी आगे पर नतीजा की prosecution की दे राले padabani जुर्म साबित शो no de बस की देशी company can be banned company ban की देशी लाइसेंस से मनसूख की देशी cancellation of project license cancellation of company documents fines and even imprisonment से तो ये की जेल था आखिरी ऑप्शन पर किधर है कि ओकस डेथ शो और रीजन दाओ कि बड़ी कंपनी की the employer health and safety policy no implement करी तो दागी पर नतीजे की the employer जेल तंग लेशी तो the third reason दे legal reason ठीक शो बल खबर दादा कि कंपनी रेपुटेशन डाउन की देशी कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी एक्सीडेंट शो और अल्ट इन्वेस्टिगेशन वाला रहा या मीडिया वाला रहा और मीडिया वाला कवरेज को उधर कंपनी रेपुटेशन डाउन की देशी मिसाल बतौर सऊदी की जो बिन लादेन कंपनी हुआ 2020 के आगे के यूक्रेन एक्सीडेंट शो ट्रेन सस्पेंडेड लोड रहा गुजार शो आगे के हजान कंपनी आगा उपात शो शहीदान शो no Saudi bin Laden का पीछे कमावा दा टॉप रैंकिंग को टॉप 10 को एकदम द रैंकिंग रा गुजार और अगर टॉप 20 नम आउट हुआ इवन दा बागी बेनो मुन के दो no दा अभी का रेस्ट्रिक्टेड शो दा अभी लाइसेंस से मंसूख पे और दा अभी सर्विस सोनो प्रोजेक्ट आगे तो वापस वापस कर ना अभी दे गट फाइनेंशियल और लॉस को और लीगल इंतकाम दे अभी बाउंड नो पदी वजह मंगा वही चे हेल्थ एंड सेफ्टी बा मंगा फॉलो को नो बेसिकली दा सो खबर है दा माज को पुलिस बड़े क्लास की न्यू स्टूडेंट्स आ गई थी उस बमुंगा खपल एग्जैक्ट खपल सेफ्टी लगातार आजू कि कम जम वर्क प्लेस सेफ्टी दा आगे क्लास दा बमुंगा आजू करा तब जरा टाइम सरे फाइव दी टाइम समम सर खैर हाँ हेल्थ एंड सेफ्टी की मंगा दा टॉपिक्स थी सेफ्टी why safety we have to manage safety kung safety will fire ko third safety induction four work at height five scaffolding the topics थी हाँ 6 confined space 7 excavation
रिस्क असेसमेंट خو IG2 یونټ ته لکه دا ټول سیفټي یو طرف ته او ریسک اسسمنت بل طرف ته. ریسک اسسمنت به مونږه د ټول نه اخر کې کوو ځکه چې دا د نیبوز ځان له پیپر دی. یو پیپري مینجمنت اف هیلث اینڈ سیفټي هغه ته IG1 وایي. یو ریپورت هغه ته وایي ریسک اسسمنت ریپورت. نو دا ځان له یونټ دی. دا ټول ارڅ چې مونږ لیکو دا یونټ 1 دی. ها څه شي دی یونټ 1 مینجمنت اف هیلث اینڈ سیفټي. ٹھیک شو دا خو یونټ 1 شو کنه. یونټ نمبر دا بٹن و یونټ نمبر 2 کې څنګه راځي ریسک لګي به تو بٹن و یو ये तो बिजरा बटन हुआ यो पेरा प्रेस स्विच के पास बोले गिरो. हाँ नन چې کوم زموږ ټاپک ته ګوره دا ټاپک مونږ کړی دی ٹھیک شو دام کړی دی دام کلاس شوی دی دام شوی دی او لاست ټایم چې کوم داس کا فولډینګ دا کلاس هم شوی دی. نن چې کوم کلاس دی هغه ته وایي اکسیډنټ انویسټیګیشن. اکسیډنټ انویسټیګیشن څه ته ویل کیږي؟ په سایت کې چې کله اکسیډنټ وشي نو د هغې باره کې هغه اکسیډنټ به مونږ څنګه انویسټیګیټ کوو چې د دې ریزن څه دی او د هغې په وجه څومره نقصان شوی دی او د هغې نه به په مستقبل کې مونږ ځان څنګه بچ کوو. ورک پلیس کې به څنګه دغه مونږ الیمینیټ کوو کمو به ورک پلیس اکسیډنټس به مونږ څنګه کمو د دې لپاره کېږي اکسیډنټ انویسټیګیشن. ٹھیک شو نو فرست اف آل زه کلاس طرف ته راځم. जी लिफ्टिंग बम को द स्टेप वाइज मु रोان है सही ना. लिफ्टिंग दे नूर क्लासونه دي کې ټوټل چې کوم دي 12 13 کلاس دي 12 13 کلاسز په پورا کو. ولکه تاسو چې دا څوک کسان په دې کې FC2 اغه له سلایډز تیاروم ان شاء الله چې هغه دغه کی دا کلیر دی. دا نه بوجوم دي او دا د ورک پلیس سیفټي دا په نه بوج کې اکچوالي شته نه نه بوج په کورس کې. ها first of all مونږ به start off لو دغه نه چې what is occupational health and safety مونږ ویل چې څه ته وایي هغه نه پس ورک پلیس سیفټي هغه ته وایي چې کوم مونږ په ورک پلیس باندې سیفټي فالو کوو. ٹھیک شو په دې کې لیکچر نمبر 6 چې کوم دی اکسیډنټ انسیډنټ نیئر مس accident, incident or near miss investigation. ठीक शो तो first of all what is accident? First of all खुदा खबर है कि accident से तवेले की no any unwanted unplanned unexpected event which result in personal injury loss or harm or damage. हर यो आगा unexpected unintentional लगा मुंगे नगवाड़ू چې داسې وشي داسې واقع وشي خو هر هغه واقعیا چې هغه انپلانډ هغه لپاره مونږه منټلی پریپیر نه یو او اچانک یو اکسیډنټ وشي یو واقعیا رونما شي نو دغه واقعیات هغه کې په چې د هغه په نتیجه کې س انجری راشي س پرسنل انجری راشي هارم ډیمیج راشي یا پراپرټي ډیمیج راشي یا ایون دا چې ډیث پکې کاشي فټالیټي به وشي دغه څه ویل کېږي اکسیډنټ. نو د اکسیډنټ ډیفینیشن دا دی an unwanted unintentional unexpected event which results in personal injury, harm, property damage, or even fatalities. Fatalities से तो मिले कि हलाकत है. ठीक शो. For example that is a person injured in road accident by collision with a car. यो कस्ते अगा वगाड़ी उजंगीदल collision हो शो. और पदी की यो कस्ते ने जख्मी शो. देता से मिले कि accident.
ها a person injured by falling from the second floor of a building یو کس ته په سیکنډ فلور باندې کار کوي یا اسی ولاړ او د سیکنډ فلور نه گزار شو ٹھیک شو د دې څه ویل کیږي اکسیډنټ ځکه چې د بګیا زخمی شو یا بګی د فټالیټي وشو ډیث پکې د تکا شو falling of suspended load from the crane results in property damage loss or fatalities the suspended load کله چې په کرین باندې موږ لفټینګ کوو بشیر احمد لوک ایٹ می کویږي کنده کویږي خیر ماته ویل شي کله چې په کرین باندې موږ لفټینګ کوو موږ لوډ وتاو په کرین باندې سسپینډډ لوډ چې کوم راز وړاندې لوډ دی هغه را گزار شي د هغې په نتیجه کې ورکرز ډیث شي یا د هغې انجریز شي یا چې کم کنټینرې چوتې شوي دي هغې کې څه پروډکټ شو څه سامان د هغې لاس شو نقصان شو پراپرټي ډیمیج شو دا څه شی شو دا یو اکسیډنټ شو صحیح ده ها اکسیډنټس اوس به موږ پریکټیکلی ګورو A girl is injured due to collision of car. دو گاڑی جنگیدلی دي تاسو look at this picture. دو گاڑی جنگیدلی دي دا یو لایټ با بند ورو. Look at this picture. دو گاڑی جنگیدلی دي هغه کې دا جنې چې کومه ده دا خوب شوی ده. ٹھیک شو انجرډ شوی ده. نو دا څه شوی ده؟ اکسیډنټ شوی ده. Look at this picture. A girl with bicycle hit by a car, personal injury. یو جری دا هغه په بایسایکل باندې روانه ده او هغه یو ګاډي